یو کس دی اختر ورځ دی خپلې بیبي سره ناست دی غوښې یې سره کړې ده د لوی اختر ورځ دی خوري یې په دې کې یو ملنګ درویش په دروازه باندې ټک ټک آواز وکړو ښځې ته یې وی ورشه وګوره څوک دی ښځه ورغه څوک یې هغه دروازې نه اخوا ولاړ دی یو ملنګ یم سوالګره یم الله په نوم باندې سره کړي د له خولې نه ناشکري ټکي راووته وایي مړه په دې اختر ورځ کې به له دې خلکو نه څوک هم ځان فارغه نه کړي وایي ورځه ورته چې نشته څه ورځې تېرې دې شپې تېرې دې رب کریم دا الفاظ د دغه انسان په لوح محفوظ باندې ولیکل رب ته ناراضه شولو داسې ناراضه شو چې رب کریم ورځ په ورځ د دغه انسان کاروبار په ټپو باندې کړو ورځ په ورځ ډاون کېږي لګیا دی ورځ په ورځ کمۍ ته راځي لګیا دی تر دې پورې چې هغه شته کور هم خرڅ کړلو او د خرچ خوراک روز هغه هم سلسله هم بند شو تر دې پورې چې رب کریم هغه ښځه چې په نکاح کې هغې ته هم طلاق ورکړ هغې نه هم خلاص وخت لګیا دی تېرېږي دې ښځې بل خاوند په نکاح باندې واخیستلو وخت ورسره تېروي بیا د اختر ورځ دی ښځه او خاوند ناست دي غوښې خوري په دې کې بیا یو سوالګری د دروازه یې وټکوله چې ویې ټکوله خاوند ورته وایي ورشه ته څوک دی چې ورغه ښځه ورته وایي دا خو سوالګری دی څه غواړي ای زما دا ښځې دا څه مو چې پخ کړي دا ټول ورکه دا ټول ورکه موږ مسلمان خو ظاهر ته ګورو که نه وایي دا ټول ورکه ښځې چې کله دروازه کولاو کړه ورکولو چې ویې کتلو نو له خولې نه چغه ووتله پرېوته بېهوشه شوه خاوند راواخیسته راوړه ای زما بیبي څه دي څه معامله وایي دا کوم سړی چې په دروازه کې ولاړو دا یو بل سړی نه و دا تېر کال ته زما خاوند و ما سره دقسې اختر ته غوښو ته ناست او نن په یو کال کې الله دی داسې کنګال کړو چې دی سوالګری شو نو خاوند ورته وایي ای زما ښځې زه تا ته یو بل راز ونه ښایم وایي وښایه وایي کوم سړی چې تېر کال ته په دروازه باندې ولاړو او بل څوک نه و زه ومه رب کریم داسې ته ناراضه شو چې هر څه یې ترې واخیستل هغه نکاح کې چې کومه بیبي وه هغه یې هم ترې واخیستل او ما ته یې راکړه رب کریم بے نیازه دی سمد معنا کېږي بے نیازه چې چا ته یې خوښه شي هر څه ورکوي او چې چا ته یې خوښه شي نه یې ورکوي بهرحال موږ ته راضي اوسېدل پکار دي د ده په هر انعام باندې موږ ته شکر ادا کول پکار دي په تکلیف باندې صبر کول پکار دي